افغانستان په دویم टी20 میچ کې زیمبابوے ته یو ډیر غټ شکست ورکو. د افغانستان له طرفې په بیټینګ کې ابراهیم زدران ډیر ښکلی بیټینګ کړی دی، په بالینګ کې راشد خان یو ځل بیا ډیر زبردست بالینګ کړی دی. زیمبابوے ته یو غټ شکست په زیمبابوے کې د افغانستان لوبډلې په دې टी20 سیریز کې ورکو. دوه टी20 میچونه وشو چې دواړه افغانستان وګټل. دریم میچ چې کوم دی هغه هم د افغانستان د ګټلو چانس ځکه سیوا دی چې د افغانستان टी20 خلاف زیمبابوے تر اوسه پورې ډیر غټ سټراګل کوي. کم میچ چې اوس وشو ریسنټلی اوس په دې سات باندې ختم شو، د هغې مکمل سکور کارډ در سره شریکوم. زیمبابوے 125 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی په شلم اوور کې. شلم اوور کې 125 رنزونه زیمبابوے کړي دي او 10 واړه کلاړیان یې اوټ دي. تاسو له سکرین باندې آلریډي سکور کارت ښکاري جی. خدا زیمبابوے له طرفې برین بینټ 15 بال 14 رنزونه جوړ کړل. ډیان میرز په 9 بالو باندې 6 رنزونه، برینډن ټایلر په 9 بالو باندې 3 رنزونه، سکندر رضا په 22 بالو 29، ریان برل په 15 بالو 10 رنزونه، منیونګا په 12 بالو 19 رنزونه، تشنګا په 9 بالو 14 رنزونه، بریډ ایونز په 8 بالو 12 رنزونه جوړ کړي دي. ټینو ټینډا په 3 بالو 1، ویلینګټن په 15 بالو 15 او نګراوا په 2 بال 2 نټ آوټ پاتې شوی. د زیمبابوے د کلاډیانو د نمونه لګ داسې عجیبه غونټې دي. خاصه بیا تاسو د افغانستان بالینګ وګورئ نو عظمت الله عمردی وکټ یو نه اشتلی خو 2 اوورو کې 9 رنزونه ورکړي دي. مجیب سلور اورونو کې شپږ 2 وکټې. کچې تاسو دا ټیم وګورئ نو دا د افغانستان فل سټرنث ټیم دی. غواړي دا نه چې افغانستان نوجوان کلاډیانو ته موقع ورکړي ده، چونکه په کارو راشد خان ته چې د زیمبابوے خلاف نوجوان کلاډیانو ته موقع ورکړي و. خیر ازان له یو بل ټاپک دی. فرید احمد ملک په سلور اورونو کې 2 یو وکټه، راشد خان په 3 اورو کې 9 3 وکټې. تاسو له مو راشد خان خبالین کړی دی. عبد الله احمدزی په 3.3 اور کې 28 2 وکټې د لګ ایکسپنسیو بالینګ کړی دی. فرید احمد ملک هم لګ ایکسپنسیو بالینګ کړی دی. نبی په 3 اورو کې 1 وکټه. دا سکور ورپسې د افغانستان بیټینګ لاین اپ ډیر په اسانه باندې چیس کړی دی. یو سل 13 ورپسې کړي، صرف 3 کلاډیان آوټ او په 13 اورونو کې د میچ ګټلې دي. ګورباس په 12 بالو 14 رنزونه، ابراهیم زدران نټ آوټ پاتې شوی دی. په 50 بالونو باندې 50 رنزونه جوړ کړي دي. صدیق الله اتل یو ځل بیا ناکام شو په 12 بالو 8 رنزونه. په لومړني टी20 کې هم دی ناکام شوی. خبر پسې درویش رسولي په 10 بالو 19 دی بیا ناکام شوی، چونکه دله میچ فینش کول پکارونن. دله میچ ابراهیم زدران سره فینش کول پکارو. د تر اوسه پورې درویش رسولي چې کوم دی د خپل هم خپایي او د پرفارمنس نه افغانستان کرکټ فینز هم ناراضي. عظمت الله عمردی په 13 بالو 15 رنزونه جوړ کړي دي چې خپل سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي دي. په دغه 15 رنزونو کې د 15 چوکي هم شامل دي. دا زیمبابوے له طرفې ویلینګټن مساکرزا سلور اورونو کې 1 وکټه خبالنګ به ورته ویما. ریچارډ نګراوا سلور اورونو کې 15 ډیر زیات ایکسپنسیو بالینګ کړی دی. بریډ ایون 3 اورونو کې 2 وکټې خبالنګ بوله زکه ویم چې وکټي غشتلې نور اکانومي ودا. ټینو ټینډا په 2 اورونو کې 25 ایکسپنسیو بالینګ. سکندر رضا خپل بالینګ کړي 4 اور 15 وکټ یومنا. ریان برل 1 اور 9 رنزا وکټ یومنا. نو دا افغانستان او د زیمبابوے دویم टी20 میچ چې داتې افغانستان په 9 وکټو باندې وګټلو. ډومبنه میچ هم ته په غټ مارجن باندې ګټلو، دویم هم ته وګټلو. نو افغانستان لپاره پکار چې دریم टी20 کې فل نوجوان کلاډیان آزماو کی. راشد لم پکار چې ډراپ شي، ګورباز لم پکار چې ډراپ شي، اور نبیل لم پکار چې ډراپ شي، عظمت الله عمردی لم پکار چې ډراپ شي. نوجوان کلاډیان له موقع ورکوي او بالکل ته در لګټي لکه دا زیمبابوے ټیم چې کوم دی د سټرګل کوي لګیا دی. خیر دا اپډیټس مکمل سکور کارډ او تاسو د حواله سره دا کمنټ لازمي وکړئ.